إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. زما عزت مندو ډیر یو بهترین محفل دے او ډیر بهترین تقریب دے د قرآن کریم په حواله سره. علماء کرام مشایخ انشاءاللہ اغوی راغلی دی تفصیلی گفتگو با اغوی کئی. فضیلت الشیخ ابو وائل فضل حبیب حفظه اللہ او فضیلت الشیخ بلال فقیر اثری حفظه اللہ او دیگر نور علماء کرام انشاءاللہ اغوی بتفصیلی گفتگو کئی. د موقع او د محل مطابق مختصر شانتی گفتگو تاسو له عرض کول غواړم. زما معزز سامعین، د انسان پدې باندې یو درې قسم مراحل راځي چې یو ته مرحله د دنیا ویل کېږي. د دنیا چې کومه مرحله ده انسان پیدا شي او هغه ماشومي بیا غټ شي، کومه زندگی چې الله رب العالمین ورکړي نو یو مرحله هغه ده د دنیا مرحله ده. او دویمه مرحله مرحله البرزخ او د قبر او د برزخ چې کومه زندگی ده او کومه مرحله ده په انسان باندې دا دویمه مرحله راځي. او دریمه مرحله هغه ته مرحله الاخره ویل کېږي، د آخرت مرحله. موږ او تاسو به ټول د دې دنیا نه وفات کیږو او د قبر حالات په موږ او تاسو باندې راځي او د هغې نه وروسته بیا د حشر او د قیامت چې کوم احوال دي هغې سره به انسان متوجه کیږي او مخاطب کیږي به. نو دا درې قسم مراحل دي چې دا په انسان باندې هغه به راځي او دې حالاتو سره به انسان مخامخ کیږي. د هر یو انسان فکر دا دی، د هر یو انسان سوچ دا دی چې ما الله رب العالمین په دې درې واړو مرحلو کې کامیاب کی او الله رب العالمین زما کامیابی ولیکي په دې درې واړو مرحلو کې. که د دنیا مرحله ده نو په دنیا کې به زه څنګه زندگی تیروما او زه څنګه کامیابیږم او د انسان د کامیابی لپاره انتهایی زیات کوششونه کوي. او دغه رنګې انسان دام غواړي چې د قبر او د برزخ په دې مرحله کې ماته څنګه کامیابی میلاویږي، د آخرت په دې مرحله کې ماله څنګه کامیابی میلاویږي. هر یو انسان دا درې واړه مراحلو کې کامیابی غواړي. خو زما عزتمندو دې درې واړو مراحلو کې د کامیابی لپاره واحد د الله رب العالمین کتاب دی. انسان ته پکار دی که د دنیا په مرحله کې ته عزت غواړي، د دنیا په مرحله کې شرافت غواړي، د دنیا په مرحله کې کامیابی غواړي نو ته به د الله رب العالمین کتاب ته غاړه ورکې، ته به د الله رب العالمین په کتاب باندې عمل کې، ته به د الله رب العالمین د کتاب سره تعلق جوړې، ته به د الله رب العالمین کتاب ته وقت ورکې او د خپل سینه به د الله رب العالمین کتاب ته کولاوې. زما عزتمندو ما چې کوم حدیث مخکې ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به آخرين. الله رب العالمین د قرآن کریم د وجنا بعض قومونو ته رفعت ورکوي، بعض قومونه الله رب العالمین د خپل کلام د وجنا لوی مرتبه ورکوي، یو لوړ او اوچت مقام ته الله رب العالمین رسي. نو اے زما مسلمان ورورا که د دنیا په مرحله کې کامیابی غواړي نو د الله رب العالمین کتاب
قرآن کریم چې کوم د الله پیغام دی ته په دې باندې عمل کې او دې له بغاړه ورکې. زما عزت مندو من او تاسو په خپل مشاهده کې دا خبر راوستې ده، په خپل سترګو باندې ملیدلې دي په دنیا کې چې الله رب العالمین چاته عزت او مرتبه ورکړې ده، چاله چې الله رب العالمین شرافت ورکړې ده، الله رب العالمین عزت ورکړې ده، هغه صرف او صرف د الله رب العالمین د کتاب سره تعلق د وجه نه ورکړې. زما عزت مندو سوخ داسې د صحابه کرامو په زمانه کې هغه دور کې صحابه کرام داسې وخت تیر کړی دی چې صحابه کرام د یو بل دشمنان او د یو بل قتل لپاره بناستو، د یو بل ویني لپاره بناستو، د یو بل سره بدل او بغضونه او حسدونه. خو چې کله هغه صحابه کرامو د الله رب العالمین کتاب راغی، د الله رب العالمین کتاب ته غاړه ورکړله، هغه صحابه کرامو ته عزت میلاو شو. قرآن کریم کې الله رب العالمین د صحابه کرامو نه د خپل رضا اعلان وکړ، رضی الله عنهم ورضوا عنه. صحابه کرام هغه جماعت ته چې الله رب العالمین د صحابو نه راضي دی او صحابه کرام د الله نه راضي دي. اولئک هم المؤمنون حقا، الله فرمای حق او سچ مؤمنان د ځمکې په سر باندې چې رب العالمین گواهی ورکوي هغه د صحابه کرامو جماعت ته. اولئک هم المفلحون، الله یمده صحابه کرام دا کامیاب دي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اے امت مسلمه کده صحابه کرامو پشان ایمان هم راوړل په هدایت باندې بشئ، تاسو به کامیابی حاصله کړئ. زمارونو دې صحابه کرامو ته دومره عزت او مرتبه ولی میلاو شو؟ دوی له دومره عزت او شرافت ولی میلاو شو؟ دا دومره رفعت ته الله رب العالمین ولی ورکا؟ صرف او صرف د الله رب العالمین د کتاب سره د تعلق د وجنا نسبت د قرآن کریم سره راوستو. زما عزت مندو په دنیا کې چې هم د الله د کتاب سره تعلق جوړ کړی دی هغه الحمدلله الله کامیاب کړی دي. نن زمونږ دا مشایخ او دا علماء کرام او دا طلبه او د قرآن کریم حافظان نن چې دوی ته الله رب العالمین عزت ورکړی دی، نن چې دا علماء کرام الله رب العالمین ذلول دي، دا صرف د الله رب العالمین د کتاب سره د تعلق د وجنا علماء کرامو ته چې کوم شان او مرتبه میلاو شوې ده د الله رب العالمین د کتاب د وجنا علماء کرام الله رب العالمین دا هغوی باره کې دا گواهی ورکړې ده. انما یخشى الله من عباده العلماء، د ځمکې په سر باندې چې د رب العالمین نه یریږي هغه صرف او صرف علماء کرام دي. فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم، محمد رسول الله فرمایي اے زما امت مسلمه، اے زما امتینو، د یو عالم فضیلت او د یو عالم غورواله په تمام امت باندې داسې دی کفضلی علی ادناکم، لکه څنګه زما فضیلت دی په تاسو کې په یو ادنا صحابي باندې د رسول الله علیه الصلاة والسلام شان څومره اوچت دی، دومره الله رب العالمین په ټولو عابدانو باندې د عالم فضیلت کړی. زمارونو العلماء ورثة الانبیاء، علماء کرام هغه خلق دي چې د انبیاء علیه الصلاة والسلام په مسند باندې ناست دي. زمارونو دا مرتبه ورته ولی میلاو شوې ده؟ دا صرف د الله د کتاب د وجې نه. یو ورځ په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم د قرآن کریم حلقه پکې لګېدلې وه، د قال الله او د قال الرسول تعلیمات هلته کېدله. ابو هریره رضی الله تعالی عنه یو ورځ بهر راووته، بازار ته راووته تاجرانو ته چې ګوري خلک په بازار کې دوکاندارانې کوي، بیع او شراء غسل او خرڅول کوي، په خپل دوکانونو کې او په خپل بزنس او کاروبار کې مصروفه دي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه اعلان وکړ اے دکاندارانو او اے د بازار تاجرانو، تاسو دلته ناست یې خپل دوکانداریم کولاوه کړې ده، تاسو دلته چې کوم دی خپل ګټې ته ناست یې، تاسو دلته خپل روزګارونه چلوئ او هلته په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث تقسیمیږي، خلکو د الله د نبی میراث حاصل کو او تاسو بازار کې دکاندارانو ته ناست یې. تاجرانو एकदम دکانونه بند کړل او لاړل جمعات ته
مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم کی جګوري په یو ګټ کې د قران کریم حلقه شروع ده د قال الله او د قال الرسول تعلیمات جاری دي په بل ګټ کې د قران کریم حلقه شروع ده خلق تاجران ابو هريره رضی الله تعالی عنه ته متوجه شو چې ابو هريره تا خو چې په مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم کې د الله د نبی میراث تقسیمیږي مونږ خو چې لاړو الته خو هیڅ مال نشته دی هیڅ دولت نشته دی بلکې څه خلک ناس د قرآن کریم تعلیمات الته پڑھاویږي د قرآن کریم حلقات لګیدلې دي ابو هريره رضی الله تعالی عنه هغه ته فرمایي اے تاجرانو ان الانبیاء لم يورثوا مالا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر اے کاروبارینو اے تاجرانو اے د بازار خلکو انبیاء علیه السلام چې کله د دنیا نه رحلت کیږي وفات کیږي هغوی د خپل ځان نه مال او درهم نه پریدي دنانیر او پیسې نه پریدي بلکې علم پریدي او دا علم چې چا حاصل کړ دوی د پیغمبرانو د انبیاء میراث پوره حاصل زمارونو دا مسند چاته حاصل له او دا ولی حاصل له چې په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې حلقې د قرآن تناستو زمارونو دا علماء کرام دوی نه بزنسمنان دي نه کاروبارین دي نه تاجران دي دا الله په ذات مې قسمی په دې دور کې په دې عصر کې علماء کرام د مال په لحاظ سره د اقتصاد په لحاظ سره انتهایی کمزوري خلق دي خدا الله په ذات مې قسمی چې د دوی چې کم مرتبه ده او کم شان او شوکت ته والله العظیم کدا وخت د بچایانو باندې د خپل منصب ورکی دا الله په ذات مې قسمی کوم د بادشاہي فکر کو کدا علماء کرام د بادشاہي فکر کوي چې رضا بادشاہ شمه زب وزیر اعظم شمه دا الله په ذات مې قسمی دی علماء ته چې الله کم سټ او کم منصب ور کړی دی دا د دې وزیرانو نه دا د دې بادشاہانو نه 100% اعلی منصب دی زمارونو دا صرف د رب العالمین د کلام سره تعلق د وجنه کنن عزت واړي زمارونو عزت په قران کې دی نن چې ما ته دا سر ټکو او دا تکالیف او مصیبتونه او دا امتحانات سره موږ مخامخ یو والله العظیم د دې هم دا یو وجه ده چې موږ د الله رب العالمین کتاب سره تعلق ختم کړی دی نن د الله کتاب صرف عالم ته پاتې دی نن صرف او صرف د مدرسې حافظانو له پاتې دی نن چې ما ته سر ټکو او ما ته انتهایی په تکالیفو کې او دا زمونږ زندگی انتهایی ټینشن والا زندگی ده هر سړی په ټینشن کې دی دا ولی د رب العالمین کتاب سره تعلق ختم کړی دی زمارونو دا زما خبره نه ده د رب العالمین گواهی ده قرآن کې الله رب العالمین فرمای ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قرآن کریم کې الله فرمای چا چې زما د قرآن نه اعراض وکړ زما د قرآن کریم نه مخ واړول فإن له معيشة ضنكا زندگی به ولا سخت کما مصائب او تکالیف باندې براشي ټینشنونه ور باندې ولګيږي چا چې د قرآن کریم نه اعراض وکړ ونحشره يوم القيامة أعمى او د قیامت پر ورځ الله فرمای ډون به را پاسو زمارونو د قرآن کریم سره تعلق ختم شوه داغه د وجه زمنګ مصیبتونو او ټینشنونو سره منګه عام نه سامنے د زمارونو تاسو خپل سوچ وکئ چې منګه سحر را پاسې کو تر ما خوستنه پوره چا یو رکو تلاوت د قرآن کریم کړی دی نن ما ته موبایلونه په لاس کې راغستې دي د موبایل د پاره او د فیسبوک د پاره ما ته سره ټایم شته دی ما ته یو فضول کہانی هغه په موبایل کې کته شو خو چې موږ نه ګورو او موږ سره ټایم نشته دی نو هغه د الله رب العالمین د کتاب د پاره ټایم نشته دی که یو عالم په جمعات کې درس کوي د قرآن کریم یو تفسیر کوي او 15 منټه هغه وخت کې خلق نه ناسته زمارونو بیا موږ ګیله کو چې یاره دا حالات داسې دي او ټینشنونه دي او مصائب دي د ټینشن نه ختمېدل غواړي د رب العالمین د کلام سره تعلق جوړ زمارونو یو حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق
کچرتا الله رب العالمین دا قرآن کریم الله فرمای نبی علیہ السلام فرمای وای که یو انسان دا قرآن کریم په یو نری سرمنه کې تاو کی ثم القی فی النار او بیا دا قرآن کریم اور تلل کی محترق په دې اور کې دا طاقت نشته دی چې دا قرآن کریم وسوځي شارحین د حدیث د دې حدیث په شرح کې فرمایي چې د دې نه مراد د حافظ قرآن سینه ده د دې نه مراد د عالم قرآن سینه ده د دې نه مراد د قاری قرآن سینه ده که یو حافظ قرآن په دې خپل سینه کې او په دې خپل زړه کې د الله رب العالمین کتاب له ځای ورکړي او سبا د قیامت په ورځ باندې والعیاذا بالله دا حافظ قرآن الله رب العالمین جهنم ته لړکی جهنم کې به دا طاقت نه محترق چې قرآن کریم وسوځي دا د حافظ قرآن سینه الله رب العالمین نه سوځي دا د قرآن کریم کمال دی زمارونو د انډیا په دهلی ښار کې یو ورځ یو پادری را پاسېده چې کوم د عیسیانو عالمي او د هغوی چې کوم مشري پادری هغه دا ټول خلک راجمع کړه او هلته قرآن کریم چیلنج کړه مسلمانانو ته ویل چې ای مسلمانانو تاسو خپل قرآن راوړئ او زه به خپل انجیل راوړم او یو اور به ولګو او زه به خپل انجیل دی اور ته لړکم او تاسو د خپل قرآن کریم دی اور ته لړکئ کم کتاب چې په دې اور باندې وسوځېده او اور را ختم که نو هغه کتاب باطله باندې او کم کتاب چې دی اور کې محفوظ پاتې شو هغه کتاب په حق باندې نو په دغه وخت کې د مسلمانانو په منځ کې افراط تفریط ډېره زیاته وه د مسلمانانو منځ کې اختلافات ډېر زیات وو څنګه چې زموږ او ستاسو په دې زمانه کې اختلافات دي تفریقه بازیانې دي هغه وخت کې افراط تفریط وه څوک هم دې چیلنج قبلېدو ته تیار نه وو او دې پادري بار بار په دهلي ښار کې دا چیلنجونه به د قرآن کریم په خلاف باندې ورکوله هغه مسجد کې شاه عبدالعزیز رحمه الله تعالی د هغه زمانې عالمو هغه ناستو په جومات کې مسلمانان راغه ورته وایي شاه صاحب تاسو په جومات کې محراب کې ناست یئ او هلته په دهلي ښار کې د الله رب العالمین کتاب چیلنج شوی دی یو عیسائی پادري راغلی دی د الله رب العالمین کتاب یې چیلنج کړی دی چې دا کتاب او انجیل به موږ دواړه اور ته به اچو که کوم کتاب اور وسوځول هغه په باطله باندې دا چیلنج قبلول غواړي شاه عبدالعزیز رحمه الله تعالی وای ځان سره د الله رب العالمین کتاب د مسجد نه راواغسته او میدان مناظرې ته لاړو چې کوم ځای کې مقابلې میدان لګېدلی هغه وخت کې پادري خلک مجموعه را جمع کړې وه شاه عبدالعزیز رحمه الله تعالی راورسېده شاه صاحب ورته وایي او پادري د الله رب العالمین د کتاب چیلنج دې ورکړی دی تا د الله رب العالمین کتاب چیلنج کړی دی د الله رب العالمین کتاب به ما خوا کو انجیل به ما خوا کو او داسې کار به وکړو چې اول به دې اور ته زه ودانګم او بیا را سره ته دې اور ته ودانګه ځکه دا خو د قرآن کریم انتهایی ډیر زیات بے حرمتی ده چې موږ دې اور ته اچو شاه عبدالعزیز رحمه الله دا پادري ورته وایي چې شاه صاحب دا ادب او بې ادبۍ مظاهره پرېږده نن به د حق او سچ پته لګېږي نن به د صداقت پته لګېږي چې څوک په حقه باندې دی او څوک په باطله باندې دی موږ به دا انجیل او دا قرآن به دې اور ته اچو شاه عبدالعزیز رحمه الله تعالی ورته وفرمایل چې زه دا قرآن د خپل سینې سره لګومه دې اور ته زه اول دانګم او بیا به ته خپل انجیل د سینې سره ولګې او اور ته بیا ته راودانګه کم کس چې بچ پاتې شو هغه په حقه باندې پادري एकदम انجیل کتاب چې کوم دی هغه لړه کړه او وتښتېده خلکو پادري راټینګه چې ای پادري اوسه پورې د الله رب العالمین کتاب ته چیلنج ورکوله د الله رب العالمین کتاب ته چیلنج کړی دی او اوس ته د مقابلې نه وتښتېدې وایي په دغه وخت کې د پادري ویله چې ما داسې یو کیمیکل او مساله دا په دې ته انجیل باندې مګلې وه زما دا یقینو چې زه دا انجیل دې اور ته لړکم نو دا اور به دا نه سځي بلکې دا کتاب به پکې محفوظ پاتې شي او هغه کیمیکل او مساله ما خپل جسم ته نه ورکړې شاه عبدالعزیز رحمه الله ته چا وفرمایل شاه صاحب انتهایی د جرأت مظاهره مو کړله او ډېر زړه مو کړله دا څنګه تاسو دا دومره د جرأت مظاهره وکړله شاه عبدالعزیز رحمه الله ورته وفرمایل چې زما د رب العالمین د ذات نه دا یقینو
کزه د الله رب العالمین دا کتاب د خپل سینې سره ولګوم او ما دې اور ته دانګلې وې نو زبا الله رب العالمین په دې اور کې داسې محفوظ ساتلې څنګه چې ابراهیم علیه السلام هغه په اور کې الله محفوظ ساتلو زما د الله رب العالمین د ذات نه دا یقینو زمارونو دا د دې حدیث وضاحت او تشریح ده لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار محترق کچره دا قرآن کریم په یو نری سرمنه کې راتاو کړل شي او اور ته کړل شي محترق په اور کې دا طاقت نشته چې دا وسوځي زمارونو کامیابی دا د الله رب العالمین په کتاب کې دا دې ته وخت ورکړي دې له ټیم ورکړي که زندگی کامیابول غواړي په دې اوله مرحله کې کامیابی دا هم په قرآن کریم باندې راځي دویمه د قبر مرحله د زمارونو په قبر کې یو سړی دا غواړي زه کامیاب شمه او زما د سوالات جوابات صحیح ورکما او ما چې کوم تپوس نکیر او منکر کوي دا غي جواب صحیح ورکما نو د الله رب العالمین کتاب سره تعلق جوړ کړي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای کله چې یو مسلمان مؤمن بنده هغه وفات شي او قبر ته دفن شي نو په دغه وخت کې نکیر منکر راشي یو تپوس دار مر ربک رب دې څوک دی وایا من نبیک او پیغمبر او نبی دې څوک دی او ما دینک په کوم دین او مذهب باندې وي دا درې تپوسونه په قبر کې کیږي حدیث کې راځي چې مسلمان دې له جواب ورکي چې ربي الله رب زما الله رب العالمین دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما نبی او زما پیغمبر دی او اسلام زما دین دی وای دا ملائک دې ته وایي چې مسلمانه دا تا کوم ځکه یاد کړو دا جوابونه دا مسلمان به جواب ورکړي قرأت کتاب الله وآمنت به وصدقت به ما په دنیا کې د الله رب العالمین کتاب لوستلو په دنیا کې مې د الله رب العالمین په کتاب باندې ایمان راوړو باغی باندې زما تصدیق او هغه تماټم ورکړو دا کتاب د وجنا ما ته دا جوابونه یاد دي زمارونو کله قبر مرحله کې کامیابی غواړي کدا جوابات صحیح کول غواړي زما رب الله دی او زمونږ پیغمبر محمد رسول الله دی او اسلام زما دین او مذهب دی د الله رب العالمین کتاب روالا د الله رب العالمین کتاب کولاو کا مونږ ته الله رب العالمین په دې کې خپل معرفت کړی دی کته دا جواب ورکول غواړي چې ربي الله رب زما الله دی دا په قران کریم کې دي زمارونو محمد رسول الله زمون پیغمبر دی دام په قران کریم کې دي او دغه رنګ دین اسلام زما دین دی دام په قران کریم کې دي زمارونو نو د قران کریم د وجنا په دې دویمه مرحله کې انسان ته کامیابی حاصلېږي دغه رنګ د حشر چې کومه ژوندۍ ده او پای کامیابی غواړي هغه د قران کریم د وجنا حدیث کې راځي یو حافظ قران او یو قارئ قران ته الله رب العالمین فرمایي چې دا قران کریم وایا اقرا دا قران کریم وایا او کوم ځای پورې دا قران کریم تاویل نو هغه اخیری آیات پورې بستا اخیری منزلي دا کامیابی په قران کریم باندې ملاویږي زمارونو دا اجتماع چې منعقد شوی دا علماء کرام چې راغلي دي دا هم د قران کریم د تقریب د وجنا دا حافظان او دا ماشومان دي بای چې موږ او تاسو د مدرسې سره خپل تعاون وکړو ماشومان او بچو تر ورېږو او کم اس کم منګه د دې علماء کرامو درسونو تکینو او د دوی چې کم تفسیرونه دي او دوی چې کم درس کې بلی جمعات کې بای چې موږ او تاسو خپ خوشحالي باندې او وخت دې ته ورکو ټیم ولا ورکو نو دا د قران کریم د وجه نه موږ کامیابیږو پر درې وړو مراحلو کې به کامیابی موږ ته حاصلېږي رب العالمین دې موږ او تاسو له دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او د دې علماء کرامو او د دې قارینو دا جهود دي الله رب العالمین قبول او منظور کړي ان شاء الله مشایخ راغلي دي تفصیلی گفتگو به وی کوي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين